أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقرہ آیت نمبر 142 یا دویمہ سپارہ. سیقولو دې آیاتونو سبب نزول، شأن نزول یا هغه قصه واقعه چې د هغې په ارتباط د آیاتونو نازل شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړو مدینې منورې ته، نو هلته مدینه منوره کې د هجرت په شروع کې 14 میاشتې یا 19 میاشتې نبی علیه الصلاة والسلام بیت المقدس ته لمنځونه وکړل. مدینه منوره کې بیت المقدس دا شمال پلو راځي او مکه مکرمه دا جنوب پلو راځي. یعنی بیت المقدس په مدینه منوره کې مخکنی قبله هغه شمال پلو راځي او دا اوسنی قبله بیت الله کعبه دا جنوب پلو راځي. نو نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت په شروع کې 14 میاشتې یا 19 میاشتې شمال پلو بیت المقدس ته لمنځونه وکړل. او په دې کې د الله تعالی حکمت دا و چې هلته مدینه منوره کې خو یهودیان اوسېدل، بني قریظه، بني قینقاع، بني نذیر یهود ول. د الله تعالی پکې حکمت دا و چې دغه یهودیانو به الفت او میلان د اسلام دین ته پیدا شي، ځکه دا بیت المقدس دا د یهودو قبله وه، د یهودو قبله دا پلو. 14-19 میاشتې چې تېرې سوې یهودیانو کې هېڅ تغییر و تحول تبدیلي رانغله. د نبی علیه الصلاة والسلام خپل تقاضا غوښتنه هم دا وه چې بیرته دا قبله بیت الله ته بدله شي، مکې مکرمې. او هر وخت به نبی علیه الصلاة والسلام آسمان ته کتل د وحی په انتظار باندې چې جبریل علیه السلام به نازل شي، وحی به نازل شي او قبله به مسجد الحرام ته، بیت الله ته، مکې مکرمې ته، کعبې ته تبدیلي بیا راشي. 19 میاشتې وروسته 14 میاشتې وروسته په دغو آیاتونو کې لا الله تعالی تغییر د قبلې په دغه وخت کې لا نه و کړی. الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ای نبی علیه الصلاة والسلام زه به دا قبله بدلوم له شام نه، له بیت المقدس نه مکې مکرمې ته، بیت الله ته. خو خبردار بعضې خلک یې په تا به اعتراض کوي چې دا ولې قبله بدله کړه. دا خلک به څوک مشرکین به هم دا اعتراض کوي، یهود به هم دا اعتراض کوي، منافقین به هم اعتراض کوي. مشرکین به څه وایي؟ مشرکین چې زه کله وایي قبله بدله کړم، قبله لا بدله شوې نه ده. وایي زه چې کله قبله بدله کړم له بیت المقدس نه بیت الله ته، مشرکین به وایي دا د وګوره د موږ قبلې ته خو یې مخ را وګرځول، په هغې وخت کې بیت الله دا د مشرکینو قبضه کې وه، نو زر د موږ د بتانو عبادت به م شروع کړي. بیت الله کې خو دوی 360 بتان یې ښودلي ول، نن یې د موږ قبلې ته مخه کړه، سبا به د موږ د بتانو عبادت هم شروع کړي. دا به د مشرکینو اعتراضات. قبله لا نه ده بدله شوې. او یهود به م اعتراض کوي. یهودیان به وایي چې دا څنګه پیغمبر ده؟ دی وایي زه د الله تعالی نبی یم، د الله پیغمبر یم. د الله د انبیاو قبله خو بیت المقدس وله. موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، سلیمان علیه السلام، داود علیه السلام، زکریا، یحیی، اشمعیل علیه السلام، د دې ټولو قبله بیت المقدس وه. په زرګونو انبیاو دې قبلې ته لمنځونه کړي او دی اوس بلې قبلې ته لمنځونه کوي. بیت الله ته، بیت الله کې خو بوتان دي. دا به د یهودو اعتراض وي چې دی ولې د انبیاو له قبلې نه مخ اړوي و بیت الله ته. منافقین به اعتراض کوي. منافقین به ووایي
چې دا قرآن د الله تعالی له طرف نه نازلیږي، نعوذ بالله من ذلک. دا د رسول الله خپله خوښه ده، کله یو خواته مخکې کله بل خواته مخکې، چې څه د طبیعت دي هماغسې خبرې کوي. دا خبرې لا نه دي شوي، تبدیلي د قبلې نه ده راغلي. الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وحی وکړه چې یا رسول الله داسې اعتراضات به خلک کوي. نو دا د قرآن کریم د الله تعالی اخبار بالغیب سو، الله تعالی له راتلونکو خبرو نه خبر ورکو، اخبار بالغیب سو. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره دا معجزه سوه. او رښتیان بیا همداسې وشو، کله چې قبلې تبدیلي راغله دې کمقلانو یهودو مشرکینو منافقینو دا خبرې کولې. سیقولو زر د وبوایي السفهاء دا کمقلان من الناس د خلکونه، دا کمقلان به ووایي ما واللهم، ما استفهامیه ده په معنا د ایو شیء، دا کوم شی ده، دا کوم چیز ده، ای کدام چیز بود، واللهم چې دوی واړول، والله یولی تولیه اړول ګردانیدن، دا کوم چیز ولو، واللهم چې دا مؤمنان واړول عن قبلتهم له هغه قبلې د دوی نه التي اغا کانو علیها چې دوی ول ثابت علیها په هغې قبله باندې. کمقلان به ووایي دا کوم چیزو چې دا مؤمنان له خپلې قبلې واړول، هغه قبله چې دوی په هغې باندې ول بیت المقدس، دوی چې په دې کومه قبله ول مدینه منوره کې هغې ته لمنځونه کول 14 میاشتې یا 18 میاشتې، دا کومې خبرې دوی له دې قبلې نه واړول، دا به دوی په طریقې د اعتراض وایي. سیقولو زر د اوبه وایي السفهاء کمقلان من الناس د خلکو، یهودیان مشرکین منافقین دی به وایي د اعتراض په طریقه ما واللهم، ما په معنا د ایو شیء دا کوم چیزو، واللهم چې وایړول هم دا مؤمنان ای کدام چیز بود که گردانید مؤمنان را عن قبلتهم، دا مؤمنان واړول د دوی له قبلې نه التي هغه قبله کانو چې دوی ول علیها په هغې باندې چې هغه بیت المقدس. قل نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ای نبی علیه الصلاة والسلام دا اعتراضات خو به دا کمقلان کوي، ته به بیا دوی ته جواب وایې. څنګه جواب به وایې؟ جواب به داسې وایې، تاسې دې خبرې ته ښه سوچ وکړئ، په دې جواب اوس هم پوه شو. موږ اصلا قبلې ته لمونځ نه کوو، موږ الله ته لمونځ کوو. موږ ته چې الله څنګه امر وکړي هماغسې لمونځ کوو. دا اوس هم همداسې ده چې الله څنګه امر راته وکړي موږ هماغسې لمونځ کوو. مثال په دشت بیابان کې موږ روان یو سفر کوو، د لمانځه ټیم راغی ماسخوتن، قبله نما نسته را سره، ستوري نه ښکاري، وریځ د تپه تیاره ده، هېڅ هم نسته، نه موبایل کار کوي نه نیټ کار کوي، شی هم کار نه کوي. ته به کومې خواته لمونځ کوې؟ سوچ به وکړې چې هرې خواته د غالب ګمان شو، د تا ګمان راغی بس همې خواته به لمونځ وکړو. سوچ دې وکړو هغه د لمونځ دې پله وکړو، سبا چې تا ته معلومه چې زما لمونځ دې پله وکړ، دا لمونځ صحیح شو. والکه قبله خو دې پله وه، مغرب وه، ما شمال ته لمونځ کړی، بس ما خپل سوچ کړی ده هرې خواته چې زه لمونځ کوم زه الله ته لمونځ کوم. یا بل مثال مجاهدین دي له کافرانو سره جنگ ده، کافران مثال د مشرق پلو د لمرخاته له پلو نه احتمال شته چې له دې پلو نه په تا جګړه وکړي، د لمانځه ټیم جګړه را شروع نه ده، ته لمونځ کوې، بس همدغو پلو ته لمونځ وکړه، امام به هم دې پلو ودرېږي، ته به هم دې پلو ودرېږي، لیت به الله اکبر، بس خپل لمونځونه کوه. والکه قبله خو شاته پاته شوه، که زه دې پلو ته مخ کمه هسې نه چې کافران پرې راشي ټول ختم کړي، بس همدې پلو ته لمونځ ور وکړه. که په لمانځه کې راغلو لمونځ به مات کړو، جګړه به شروع کړو، که په لمانځه کې رانغلو لمونځ به وکړو، بس همدغه طرف د تا قبله شو. سیلاب راغی، لوی سیلاب راغی، خطره شته چې په کلي راسي، په کورونو راسي، د لمانځه ټیم شو، بس د سیلاب پلو ته امام صاحب ودروه، نیت وتړه، که اوبه راغلی بس منډه به کړي، تیاري به ونیسي، که اوبه رانغلی بس هماغه طرف ته به لمونځ وکړي. دا نن سبا موږ د الله تعالی د امر تابع یو، یو طرف ته موږ لمونځ نه کوو، موږ ته چې الله څنګه امر کوي هماغسې کوو. نو یا رسول الله دوی ته ووایه دا اعتراض په موږ مه کوئ چې تاسې قبله ولې بدله کړه. موږ د الله د امر تابع یو،
الله چې موږ ته د کوم طرف امر وکړي موږ به همغه طرف ته لمونځ کوو. نور مشرق و مغرب شمال و جنوب دا ټول طرفونه د الله تعالی دي. هرې خوا ته چې موږ لمونځ کوو د الله په امر سره هغه لمونځ الله ته کېږي. موږ تر یو طرف پورې ځان نه خاص کوو. که الله موږ ته د بل طرف امر وکړي د جهاد په خطره کې یا د سیلاب په خطره کې به همغه طرف ته لمونځ کوو چې کوم طرف ته خطره ده، ځکه شریعت همداسې ویلي. موږ نو د جهاد تابعدار سو، د یو سمت تابعدار سو، او که موږ د الله د امر تابعدار سو د الله د امر. نور مشرق و مغرب دا ټول د الله دي. قلت به بیا د مشرک د کمقلانو ته په جواب کې ووایه لله خاص الله تعالی لره ده المشرق المرخات آفتاب برآمد والمغرب المر پریوات محل غروب آفتاب دا ټول د الله تعالی دي. دا کنایه ده له اشتمال نه له استیعاب نه، یعنی دا ټول طرفونه د الله دي، که مشرق ده که مغرب ده. یهدی من یشاء الله تعالی هدایت کوي من یشاء چاته چې د الله تعالی خوښه سي د هدایت الله هغه ته هدایت کوي الی صراط هغه لارې مستقیم سیده لارې ته. وکذلک جعلناکم امة وسطا وکذلک دا کاف په معنا دی مثلو ده و مثل ذالک. ذالک دا راجع ده دا جعل سابق ته الله تعالی چې دا مخکې کوم کار کړی جعلناکم امتا. نو دغه کذالک دا به مشبه به سي، جعلناکم دا به مشبه. د دې آیت شریف مطلب دا ده وای ای مومنانو لکه څنګه چې ما د تاسې قبله درمیانه قبله وګرځوله، بهترینه قبله مو وګرځوله، تاسو هم داسې درمیانه خلک امت او دین وګرځولي. دې ته تاسو سوچ وکړئ. دا ځمکه چې ده دا ځمکه دا دوی وایي داسې کروي شکل لري لکه د بال په شان باندې. بیا په دې ځمکه باندې دوی یو خط جوړ کړی. دا د کوم چې د جیولوژي علما دي د ځمکې مطالعه کوي، یو فرضي خط د حقیقي خط نه ده، فرضي. هغې خط باندې دوی دا ځمکه تقسیم کړي. دا یو طرف ته مشرق وایي بل طرف ته مغرب وایي. لکه اوس مثال دا ایران، عراق، دارنګه پاکستان، انډیا، روس، آسیا ټوله، جاپان، چاینا، کوریا، دا دې ملکو ته دې ته مشرق وایي. او د دې خط پلو ته لکه یورپ، افریقا، امریکا، برازیل دې ته بیا مغرب وایي. او دا منځ خط چې ده دې ته وسط، دې ته درمیانه وایي. دا خط چې ده دا په دې بیت الله باندې تېرېږي، په مکه مکرمه باندې تېرېږي. نو دا مکه مکرمه چې ده دا د ځمکې وسط ده، د ځمکې مرکز ده، د ځمکې مابین ده. الله تعالی وایي لکه څنګه چې ما د تاسې قبله د ځمکې مابین وګرځول، تاسې هم داسې درمیانه امت وګرځولی. تاسې هم په امتونو کې میانه امت کړئ، درمیانه م کړئ. وکذالک او دغه رنګه لکه دا د تاسې قبله چې هم درمیانه کړه جعلناکم امة وسطا، تاسې هم وګرځولی یو امت یو جماعت وسطا درمیانه، تاسې هم درمیانه امت کړئ. دا اوله معنا. وسط په معنا د درمیانه کو. دویمه معنا وسط په معنا د خیر سره، وسط په معنا د بهترین سره. بهترین لکه یو مشهوره مقوله ده وای خیر الامور اوساطها، بهترین د څیزونو هغه درمیانه څیزونه وي. کوم شی چې درمیانه وي هغه بهترین څیز وي. نو وسط په معنا د بهترین. نو بیا به معنا داسې وکذالک لکه څنګه چې موږ تاسې قبله دا بهترینه قبله وګرځوله جعلناکم تاسو مو وګرځولې امة وسطا، امت وسطا بهترین، تاسو هم بهترین امت کړئ. د دې دواړو معنیانو ترمنځ ربط. اوله معنا هم وکړه وسط په معنا د درمیانه، دویمه معنا هم وکړه وسط په معنا د بهترین. د دې دواړو معناګانو ترمنځ مناسبت. یو وارې به بیا دواړه معناګانې ووایي. اوله معنا دا سوله وکذالک او دغه رنګه
چې موږ دا د تاسې قبله درمیانه قبله وګرځوله بیت الله د ځمکې په وسط کې ده، د ځمکې په درمیان په مابین کې ده. لکه څنګه چې موږ د تاسې قبله درمیانه کړه، جعلناکم تاسو مو وګرځولئ امتا جماعتا وسطا درمیانه. دویمه معنا وکذالک او دغه رنګ وسط په معنا د بهترین، لکه چې موږ وګرځولې تاسې یو امت، موږ وګرځول د تاسې قبله بهترینه قبله، جعلناکم ومګرځولې تاسو امتا وسطا امت بهترین. اوس به د دې دواړو معنیانو منځ کې مناسبت وایي. تاسې ګورئ همیشه دا وسط دا درمیانه دا بهترین وي. لکه مثال اوس ته له دې نه رنګ روډ ته ځې، دې رنګ روډ ته رنګارنګ لارې تلي، یو لار داسې تللي چې داسې لاړ شي ادیرې ته داسې راتاو شي، یا له ادیرې نه داسې سپینې وړی کوز لاړ شي راتاو شي، بله لار داسې یا اعتابات ته لاړ شي، کارخانو ته لاړ شي، رنګ روډ ته لاړ شي. او یوه لار په دې مابین کې داسې سیده رنګ روډ ته تللي ښه صفا سوتره روډ وي. په دې کې کومه لار بهترین ده؟ چې هغه بره ایتاباد باندې راتاو شوي، یا په کارخانو راتاو شوي، یا کوزه په اجره راتاو شوي، په چیني راتاو شوي، په سپینه وړۍ راتاو شوي، او که دا سیده داسې ورغلې ده. دا سیده لاره دا وسط لاره دا بهترینه لاره ده. نو کومه لاره چې وسط وي هغه درمیانه وي، کومه لاره چې درمیانه وي هغه وسط وي. له همدې وجې نه دا د موږ تاسې دین ته په قرآن کې همدغه اطلاقات کېږي. دې ته صراط المستقیم وایي، اهدنا الصراط المستقیم. دې ته دین وسط وایي، جعلناکم امتا وسطا. دې ته بهترین وایي، کنتم خیر امت اخرجت للناس. نو د موږ دین مستقیمه لار ده، د موږ دین درمیانه لار ده، د موږ دین بهترینه لار ده، خیرم ده، مستقیمم ده، وسطم ده. دا درې سره متلازم دي. یو لاره چې درمیانه وي هغه مستقیمه وي. که لاره له مقصود نه بره شوه خامخا کوږوالی پکې راځي، که له مقصود نه کوزه شوه خامخا کوږوالی راځي. که سیده مقصود ته وه دا به مستقیمه وي، او چې درمیانه سي هغه مستقیمه سي، چې درمیانه سي هغه بهترینه سي، لنډه سي، آسانه سي. اوس کله رنګ روډ ته بر راتاویږم لاره اوږدېږي، که کوز راتاویږم لاره اوږدېږي، خو که سیده په دې روډ ورسې رنګ روډ ته بیا به مقصود ته زر رسې. نو د موږ په دین درې اطلاقاته کېږي، مستقیم دین، وسط دین او بهترین دین. نو دلته د وسط دواړه معناګانې کولی شو، وسط بهترین، وسط درمیانه. ځکه درمیانه لار بهترینه لاره وي، بهترینه لار درمیانه لاره وي. ځکه په بل آیت شریف کې وایي وکنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. نو دواړه معناګانې صحیح شوې او منځ کې مناسبت هم پیدا شو. وکذالک او دغه رنګه لکه موږ د تاسې قبله درمیانه قبله کړه د ځمکې په مابین کې ده، جعلناکم امتا وسطا. تاسې مې وګرځولې امت وسطا درمیانه. دویمه معنا وکذالک دغه رنګه چې تاسې قبله مو وګرځولې بهترینه قبله، جعلناکم تاسې مو وګرځولې امتا وسطا امت بهترین، لتکونو تر څو پورې تاسې شئ شهداء ګواهان علی الناس په خلکو. شهدا دا جمع د شهید ده، شهید ګواه ته وایي. د ترمذي حدیث شریف ده وایي د قیامت ورځ به سي نوح علیه السلام د نوح علیه السلام قوم ته به الله تعالی ووایي تاسو ته پیغمبر راغلی و که نه؟ د نوح علیه السلام قوم به ووایي موږ ته پیغمبر نه و راغلی، موږ ته هدایت نه و راغلی. نوح علیه السلام به وایي زه دوی ته ورغلی وم، ما دوی ته دعوت کړی و، دوی ته هم تبلیغ کړی و. قوم به وایي دا دروغ وایي، له ځانه لګیا ده، راولې شاهدان راوله. نوح علیه السلام به حیران شي شاهدان له کومه په قومونو به وګرځي د نبی علیه السلام امت ته به راشي موږ ته وایي تاسې ما ته ګواهي وایاست چې ما خپل قوم ته دعوت و تبلیغ کړی و. د نبی علیه السلام امت به وایي بلکل موږ ګواهي وایو، درځه د موږ امت نبی علیه السلام امت باندې ګواهي وایي یا الله بلکل نوح علیه السلام خپل قوم ته تبلیغ کړی و.
قوم به ووایي یا الله د دې ګواهي مه منه، دا چېرته ول موږ چېرته ول، د موږ او د دوی منځ کې زرګونه کلونه مسافت و. شاهد خو دې ته وایي چې هغه حاضر وي، مسله یې لیدلي، مشاهده یې کړي. الله تعالی به موږ ته وایي والکو تاسو څنګه ګواهي وایي، تاسو خو نوح علیه السلام زمانه کې نه وئ. موږ به ورته وایو یا الله تا موږ ته یو پیغمبر را لېږلی و، محمد صلی الله علیه وسلم، هغې ته د آسماني کتاب ورکړی و، هغه کې دا ټول بیانات راغلي و، موږ د هغې په بنا ګواهي وایو. الله به وایي نبي علیه الصلاة والسلام راولي، نبي علیه الصلاة والسلام به راشي، الله به ورته وایي دا تا امت څه وایي؟ نبي علیه الصلاة والسلام وایي دا بلکل رښتیا وایي، تاسو دوی ته لېږلی وم، ما ته د آسماني کتاب راکړی و، دا رښتیا وایي. الله به د خپل پیغمبر نبی علیه الصلاة والسلام ګواهي ومني په موږ باندې، بیا به الله د موږ ګواهي ومني په قوم نوح باندې. د نوح علیه السلام خبر به صحیح سي، قوم به جهنم ته لاړ شي. وایي لتکونو تر څو تاسې شئ شهداء ګواهان علی الناس په خلکو، د نوح علیه السلام په قوم، په دا نورو قومونو. ویکون الرسول علیکم شهیدا، او شي دا رسول صلی الله علیه وسلم علیکم پر تاسو باندې شهیدن گواه. دلته دا لام دا لپاره د اجلیت ده، وای تاسې مو وګرځولي امت وسط درمیانه بهترین چې تاسې ګواهان سئ. دا نن سبا چې موږ تاسو چېرته لانجه را په مسله کې چې ګواه جوړوو، څنګه سړی ګواه جوړوو؟ بهترین سړی، درمیانه سړی، که دروغجن غل دوکه‌باز، بهترین سړی، درمیانه سړی چې نه دی یو پلوي کوي نه دی بل، نه دی مدعي نه دی مدعا علیه، درمیانه سړی موږ تاسې ګواه جوړوو، عادل سړی ګواه جوړوو. الله وایي داسې ما تاسې وګرځولي امتا وسطا، درمیانه امت، امتا وسطا بهترین امت. دا ولې وګرځولي؟ لتکونو تر څو ګواهان شي په خلکو باندې د قیامت په ورځ. ځکه ګواهي خو ښه خلک وایي، ګواهي خو درمیانه خلک وایي. وما جعلنا القبله، او موږ نه ده ګرځولې قبله التي هغه كنت علیها، کوم چې ته په هغې باندې وې، بیت الله خي. وایي هغه قبله چې کوم ته په هغې باندې ولې، هغه موږ نه وه ګرځولي الا مگر لپاره د دې لنعلم تر څو د موږ علم راشي من یتبع الرسول، څوک تابعداري کوي د رسول، ممن له هغو چانه ینقلب چې هغه اوړېږي علی عقبیه په خپلو پوندو باندې. وایي هغه قبله چې هغه بیت الله وه، هغه موږ نه وه ګرځولي، هغه قبله موږ نه وه ګرځولي مګر لپاره د دې چې تر څو د موږ علم راشي په هغه چا چې څوک دي الله تعالی تابعداري کوي او څوک اوړي په خپلو شاګانو باندې. په دې کې دې خبرې ته اشاره ده، یعنې مخکې چې بیت الله قبله وه هغه موږ ګرځولې وه، هغه موږ نه وه ګرځولې مګر لپاره د دې چې موږ متبعین معلوم کړو له هغه چا نه چې هغوی په شا باندې اوړي. رښتیا یهودیانو په هغه وخت کې د نبی علیه الصلاة والسلام متابعت نه کول، مشرکینو په هغه وخت کې د نبی علیه الصلاة والسلام متابعت نه کول. نو هغه قبله هم د دې لپاره الله تعالی ګرځولې وه چې تر څو دا متبعین له هغه کسانو نه امتیاز وسي کوم چې په شا باندې اوړي. وما جعلنا، او موږ نه وه ګرځولې قبله التي هغه كنت علیها چې ته په هغې باندې وې، هغه قبله هم نه وه ګرځولې الا مګر لنعلم تر څو پورې د موږ علم راشي من په هغه چا باندې یتبع الرسول چې څوک متابعت کوي د نبی صلی الله علیه وسلم، ممن له هغه چا نه ینقلب چې هغه اوړي علی عقبیه په خپلو پوندو باندې. عقبی دا تسنیه دی، عقب نه، عقب دا پوندې ته وایي پشت پا، چې هغه اوړي په خپلو پوندو باندې. و ان کانت، اگر کده دا تغییر د قبله، دا تحویل د قبله لکبیرتن ډیر ثقیل ډیر دروند، الا مگر دا تغییر د قبله دا دروند نه ده علی الذین فهغه کسانو هدى الله کومو ته چې الله تعالی هدایت کړی ده. وما کان الله، د دې آیت سبب نزول شأن نزول، وای کله چې دا قبله له بیت المقدس نه بدله سو بیت الله ته، ځینې صحابه و نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې یا رسول الله دا بعضې صحابه خو وفات شوي دي،
په داسې حال کې چې هغوی بیت المقدس ته لمنځونه کول، یا شهیدان شوي دي په داسې حال کې چې هغوی بیت المقدس ته لمنځونه کول. نو د دغو خلکو دا لمنځونه به ضایع شوي، دا لمنځونه به حضر شوي، ځکه خو هغه قبله منسوخه شوه. چې هغه قبله منسوخه شوه لمنځونه به منسوخي. الله تعالی دا آیت نازل کو وما کان الله او نه ده الله تعالی لیضیع چې الله تعالی ضایع کی، الله تعالی حضر کی، ابد کی ایمانکم، ایمان مراد جن صلات، صلاتکم وای دلته ذکر دی ایمان ده مراد جن صلات ده. ولی دا ایمان دا خو دا ټولو عبادات او اطاعات توای، نو دا ایمان کل سو او صلات دا پکې یو جز سو، ذکر دی کل سو مراد جن جز ده چې هغه صلات ده. دا یو معنا. بعضو دلته له ایمان نه تصدیق اخیستی ده. وما کان الله او نه ده الله تعالی چې الله تعالی ضایع کی ایمانکم تصدیقکم د تاسې تصدیق. ان الله یقینا الله تعالی بالناس په خلکو باندې لرؤوف ډیر مهربانه ده، رحیم ډیر رحم والا دی. رؤوف دا وزن دی فعول ده، لا رأفا يرأف رأفة، او رحیم وزن دی فعیل ده. دواله رحمت توای. په منځ کې فرق په دوه طریقه کړی. یو فرق داسې کړی وای رؤوف یا رأفت دا دی الله تعالی مهربانی توای په خاص مسله کې، او رحیم دی الله تعالی رحمت توای په ټول ژوند د انسان. نو داسې الله تعالی په مسلمان باندې په انسان باندې کلی رحمت لري. لکه الله موږ تاسې پیدا کړي، سترګې راکړي، غوږونه راکړي، ذهن راکړی، ایمان راکړی، هدایت راکړی، دا رحمت. او داسې په دې خصوصي مسله کې په موږ باندې رحم وکړو. هغه لمنځونه چې موږ بیت المقدس صحابه و بیت المقدس ته کړي هغه لمنځونه ضایع نه شو، دا رأفت. رحمت دی الله تعالی عام رحمت، او رأفت دی الله تعالی خصوصي رحمت. دا یو توجیه. بل فرق داسې کړی وای رؤوف دا مبالغه ده په رحمت کې. رحمت نفس رحمت، رؤوف رأفت دا ډیر رحمت. یقینا الله تعالی ډیر مهربانه ده، رحیم ډیر رحم والا دی. دا خلاص. یو خبر په یو آیت شریف کې کوو، نور ان شاء الله بس کوو. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، او موږ نه وګرځولې قبله هغه چې ته په هغې باندې وې، اته چې په کومه قبله باندې وې هغه موږ نه وګرځولې، الا مگر تر څو د موږ علم راشي په هغه چا چې هغه متابعت رسول کوي، له هغه چا ینقلب چې هغه اوړي، انقلب ینقلب انقلاب رجوع کول اوړېدل، چې هغه رجوع کوي هغه اوړي علی عقبیه په خپلو پوندو باندې به پشت پای خود. نو هغه مخکنۍ قبله موږ د دې په خاطر ګرځولې وه چې موږ معلوم کو چې څوک د رسول الله متابعت کوي او څوک په شا اوړي. ښه په دې کې سوال دا ده، الله وایي مخکنۍ قبله موږ د دې لپاره ګرځولې وه چې موږ معلوم کو چې څوک متابعت کوي څوک په شا اوړي. سوال دا ده الله تعالی خو کدا امتحان وکړي که ونه کړي الله تعالی ته معلومه ده چې څوک د رسول الله متبع ده او څوک متبع نه ده. دا خو الله ته معلومیږي. نو دې امتحان ته څه حاجت و؟ الله خو علم محیط لري، دې امتحان ته څه حاجت و؟ دې ته مختلفې توجیهګانې کړي. یوه توجیه داسې کړي چې دلته دا لنعلمه دا په معنا د نمیزه ده، په معنا د تمیز ده. الله خو علم لري، د الله په علم کې خو بالکل متبعین د رسول او منقلبین سره رسول الله نه بل خوا مخ اړوي، دا الله ته په علم خپل کې معلوم دي. خو ما او تا ته خو امتیاز نه ده شوی. الله وایي لنعلم لنمیز، تر څو موږ بهر په خارج کې تمیز وکړو من یتبع الرسول، چې څوک د رسول الله متبع دي او څوک د رسول الله متبع نه دي. دا علم په معنا د تمیز ده. وایي ځکه دا علم سبب وي لپاره د امتیاز، نو ذکر د سبب وشو مراد جنې مسبب شو. دا یوه توجیه. دومه توجیه داسې کړي وایي دلته اصلا لیعلم رسول الله، تر څو علم راشي د رسول الله من یتبع الرسول ممن ینقلب، لدې علم چې علم د رسول الله مراد ده. الله تعالی خپل ځان ته نسبت کړی ده مجازا. بله توجیه داسې کړي چې دلته علم په خپله معنا ده. دا علم یې دوه قسمه،
یو علم اجمالی وي یو علم تفصیلی. علم اجمالی داسې مخکې د یو شي له خلق نه د تا په یو شي علم راسي، هغه شی لا بهر ته راوتی نه وي، د الله په هغې علم راسي، دې ته علم اجمالی وایي. او علم تفصیلی چې هغه شی بهر موجود سي بیا د الله علم پرې راسي، دې ته علم تفصیلی وایي. نو الله خو په علم اجمالی سره علم درلود چې دا متبع الرسول ده، دا متبع الرسول نه ده. دلته مراد ده له علم نه علم تفصیلی. علم تفصیلی بعد الخلق فی الخارج، یو شی پیدا چې بیا علم تفصیلی راځي. نو بیا معنا دسي موږ دا کارونه کو الا مگر لنعلم، تر څو دې موږ علم تفصیلی راسي بعد الخلق په هغو چا باندې چې هغه متبع د رسول نه، له هغه چا نه چې هغه متبع د رسول نه ده بلکې په شا باندې اوړي. تر همدې ځایه پورې بس ده. له دې آیاتونو نه موږ تاسو ته دا عبرت دو چې کېدی چې هر وخت موږ تاسو په دین باندې بعضې کمقلان اعتراض وکړو، او دا څه نوې خبر نه ده. د دین په احکاماتو، د دین په مسایلو باندې اعتراض کول دا د نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې هم کېده. لکه قبله بدله سوه، دا د کمقلانو صفحا او اعتراضات شروع کړو. صفحا جمع د سفیه، دا کمقل ته وایي. دا نن سبا هم بعضې خلک دي په دین اعتراض کوي، د ښځو په حقوق اعتراض کوي. ولې د سړي یوه برخه ده او د ښځې نیمه ده؟ ولې یو سړي ته 4 بیبیانې جایز دي، یو ښځې ته 4 خاوندان جایز نه دي؟ دا به انشاءالله په خپل خپلجي کې دا د دې کمقلانو اعتراضات به هم وایو، د دې جوابات به هم وایو. دې اعتراضاتو ته خفه کېږئ مه، دا له پخوا نه را روان دي، داسې کمقلان شته، دا به تر قیامته پورې. دلته بیا الله تعالی جواب ښودلی، قل لله المشرق والمغرب. ته ورته وایي او کمقلانو موږ د طرف تابع نه یو چې موږ یو طرف باندې کلک سریښ شو چې دا طرف به د ما قبله وي. موږ په دې نه یو سریښ، موږ مشرق و مغرب ټول د الله بولو. موږ د الله د امر تابع یو چې الله موږ ته څه ووایي موږ هماغسې کوو. نو له دې نه بیا بل سبق دا ده چې د دغو کمقلانو د سوالونو مقابل کې باید موږ تاسې جوابونه پیدا کړو د قرآن او د حدیث په رڼا کې. چوپه خوله باید کښېننو که دا کمقلان دا اعتراضونه کوي. انشاءالله په راتلونکي کې به ځای په ځای د دې کمقلانو د اعتراضاتو ذکر کېږي، د هغو مناسب جوابونه به کېږي انشاءالله. او بل عزتمندو د موږ تاسې لکه دا دین سے بهترین دین ده، قبله مو بهترینه قبله ده، لکه دین سم درمیانه دین ده، قبله مو هم درمیانه قبله ده. او عزتمندو له دې معلوم شو چې ګواهان هغه باید نیکان خلک وي، هغه باید عادلان خلک وي، درمیانه خلک وي. ګواهان هغه به د یو چا طرفي نه کوي، هغه به درمیانه خلک وي، هغه به بهترین خلک وي. استغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المؤمنين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یا الله دې موږ دا ترجمه درس و تدریس خپل حضور کې قبول و منظور کړي. یا الله که زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړې، د دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کړي، ظاهري باطني ناروغیو ته هم صحت عافیت نصیب کړي. د مفتي صاحب ته هم دعا وکړي الله تعالی د صحت عافیت ورکړي. د ناروغي تکلیف لري الله تعالی د دین د خدمت لپاره روغ جوړ ولري. نور مجلس کې مشران کشران په کورونو کې یا الله ټولو ته صحت عافیت ورکړي، زموږ د دنیا او د آخرت سعادت نصیب کړي. یا الله په وخت وفات کې دا کلمه د توحید نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.